جی ناظرین دلته اوس مونږ د سربند په علاقه کې نور بزرګان را سره ولاړ دي دې نه مونږ هم سوالونه تپوس وکړو د دې رایې واخلو چې دوی څه وایي دې باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ جی زما نوم اصلي حاجي اصلي ګل دی. د دې ځای زه د دې سربند مال منډۍ اوسېدونکی یم. حاجي تاسو د چې کوم حاضر دور حکومت دی دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ انشاءالله موږ د عمران خان د حکومت نه بالکل مطمئن یو او صرف د فضلي صاحب نه زمونږ امتیاز چې کوم دی د PK6 نه زمونږ د نه صرف دغه یو ګیله چې یاره زه خو دې ویزټ نه دی کړی. دلته موږ د بجلۍ مسله ده، بجلۍ په ټوله ورځ او شپه کې 2 غنټې وي او نه وي، حالانکه موږ میټر یې لګولي باقاعده بلونه لنډو. بیا دویمه خبره د ګیس ته ګیس زمونږ 10 بجې لاړ شي تقریبا ساره پورې راځي، ټوله شپه ګیس نه وي. ډینګي باره کې تاسو څه وایئ؟ ډینګي باره کې انشاءالله زموږ په دې علاقه خو نشته او د شاوخوا کلو کې شته دی لکه څنګه شو لنډۍ شوه. دا دوی سره جوخ دي که لرې دي؟ دا سره موږ سره نږدې دي، تقریبا دلته 2 کیلومتره کې خوا دي. دلته د څه ناظمان وغیره کارونه درله وکړل تاسو ورته خوشحاله یئ؟ بالکل او سپری وشوه او ګولۍ پکې شو. موږ مثال دلته زموږ چې کوم ممبر دی ملک سید ګندر خان د دې علاقې دپاره ماشاءالله هغه ډېر ممبر دی د دې ځای؟ د دې ممبر دی، یوت نه کامیاب شوی دی او ماشاءالله په دې کلي کې ډېر کارونه مو د کوم پارټۍ سره تعلق ساتي؟ د PTI سره. تاسو ورنه خوشحاله یئ؟ بالکل ورنه خوشحاله یم ماشاءالله. فنډ هم د علاقې کې ولګول؟ بالکل په علاقه کې ولګوم. غلط مطلب هغه نه تاسو څه ګیلې وغیره خو نشته؟ نه جي موږ خو PTI والا په همدې چې کرپشن د خلاف خو موږ راوچت شوي. نواز شریف کې څه فرق و عمران خان کې څه فرق و؟ ډېر فرق دی جي. څه فرق دی جي؟ نواز شریف چې دی خپلې پیسې د ملک نه واخیستې بهر ملک کې جمع کړي او په ساده الفاظو کې به ته وایم او عمران خان د بهر نه پیسې راوړل دلته هسپتالونه جوړ کړل. دا خو ډېر خلک ګیلې کوي چې عمران خان صحت دپاره چې کوم دی اړو څه وایي نه او صحت هم ورځ تر ورځه خرابېږي، ډینګي هم ډېرې مسلې دي او د سکول او د الله طرف نه یو بیماري ده، یو عذاب دی او د صحت په باره کې هغه شوکت خان په لاهور کې جوړ کړی اوس په پېښور کې انشاءالله. دا خلک وایي چې په کمپلیکس کې او په KTH کې چې کوم دی که نه بیډونه نشته یو مریضان په ځمکه ودرېدي. نو دا خبره صحیح ده خو داسې نه ده. په بیډونو کې هغه د سترګو واټ ورکړی، په سترګو واټ کې دي، په شیرپاو کې هم د سترګو واټ کې. دا خو لب ټوله عام مسله ده. کسان دومره بیماران زیات شي چې بېزه 5,000 کسان هغه چېرته به دې لپاره خو څه کول پکار دي که نه؟ او دا کول پکار دي اوس چې مثال په هسپتال کې بیډونه زیات کړي، دلته سپری وکړي، ګولۍ واچولې په اوبو کې، دلته معاینات وشو انشاءالله. زموږ روزګار حوالې سره تاسو وایئ؟ روزګار په دغه یو دغه دی چې هلته خلکو تعلیمونه کړي دي، نوکرانې ورته نه میلاویږي. موږ دا درخواست حکومت نه چې یاره د دې لپاره چې په څه باندې ورته نوکرۍ نه میلاویږي، په ښه نمبرو باندې مثال تعلیمونه کړي دي. او زما خپله بچي دي، یو 14م کې دی، 14م پاس دی، یو 14م 15م کې دی، نوکري ورته نه میلاویږي؟ نوکري دستي دی، پیسې ورنه غواړي؟ پیسې خو خیر چا مطالبه نه ده کړې خو دستي میلاویږي نه، سیټ لا خالي نه دی او پلان کې وړي. دا خلک وایي چې پیسې غواړي او راځي چې کوم دی وایي چې رشوت راکوي. نه جي چا نه پیسې غوښتي نه دي. خو دا شی دی چې لا وایي لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. جي تاسو نوم؟ جانزیب. جانزیب د دې علاقه یې؟ او د دې علاقې. او تاسو څه باره کې وایي؟ زموږ دې باره کې دا دغه چې زموږ ملک سکندر د یوت نه پاس شوی دی د عمران خان پاټۍ نه د بیټ نشانې وې او موږ سره دلته کې چې کوم هغه ښه مرسته وکړه او دې ګلې کوڅو کې چې کوم یو دا سړکونه هغه د MPA صاحب نه فنډ روډ او په ښه طریقې دلته ولګولو او هغه نه ډېر خوشحاله عمران خان نه. او باقي زموږ حمیدالحق صاحب MPA دی، MNA دی، د موږ سره کومې وعدې چې کړې وي هغه وعده یې هم نه پوره کړې. موږ ته د ټویلونو ضرورت دی، دلته د ټرانسفارمرو ضرورت دی راته او زموږ نوجوانان دلته تعلیم اعلی تعلیمونه کړي دي او هغوی خوشې روزګاره دلته راته ګرځي. همداسې جاب ورته نه میلاویږي؟ جاب ورته نه میلاویږي. دا حکومت نه ورکوي که د دې سټرګل نشته؟ دا حکومت چې کوم خپل د MNA د وزیر اعلی د MPA د دې خپل کسان کېږي او غریبان خو غریب خو غریبي دا هغه څوک نه اوري. تاسو ورنه عمران خان نه څه مطالبه کوئ؟ عمران خان نه دا مطالبه کوو چې زموږ د نوجوانانو ته اعلی تعلیمونه په دې چې کوم اعلی تعلیمونه کړي دي ته ښه سیټونه میلو شي او موږ ته چې کوم دا ټرانسفارمر یې اخیسته دلته کې ولګي نوي او د اوبو مسایل چې کوم موږ ته ټویل ډېر ضرورت دی. زموږ دا ټول کندې په ټپکو باندې اوبه وړي غریبان لاړ شي دیاړی ټوله ورځ دیاړیو کې بیا ماښام راشي دلته کې ځوان چې کوم ټپکې راخیستې اوبو پسې ګرځي. صحت باره کې تاسو وایئ؟ بس صحت باره او زموږ دا درخواست دی ورته چې MPA صاحب ته چې موږ له ټویل زر تر زره منظوري ډینګي باندې کابو راو که نه د هسپتال انشاءالله کابو پې راغلی خو دلته کې موږ سره ملک سکندر خان MPA دی او دلته موږ سره یو بل ممبر دی د PTI نه اجاز خان نامه ده هغه موږ سره ډېره مرسته وکړه دلته راشي او دغه سپری مرې وکړي هفته کې یو ځل 2 ځله ډېر خوشحاله وي د عمران خان د پاټۍ نه ډېر خوشحاله وي.
ډېره مهرباني تاسو موږ له دونه وخت راکړو حاجي دا موږ سره نور بزرګان چې دي مختلف مسایلو حواله سره چې کوم دی خبرې وکړو دوی خپل اظهار کو جی موږ سره دې ټایم کې ولاړ دی ممبر د دې علاقې چې کوم دی د یوت نه چې کوم دی د ووټ ګټلي دي او دوی کامیاب شوی دی خو تعلق د پی ټي آی سره ساتي زما په خیال اوس یې شمولیت کړی السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو نوم ملک سکندر خان د دې ځای مقامي یې تاسو بالکل حاجي تاسو مطلب تاسو الیکشن وګټل تاسو داسې کارونه وکړو د علاقې والا جی زمونږ خو دا حساب دی چې زمونږ خو په 6 لکه یا 9 لکه دا فنډ دی زمونږ هغه زمونږ یا موږ له پکې انجینر 3 کوسي راکړي یا له 4 کوسي راکړي پوه شوې هغه پکې موږ وکړو خو بهرحال زمونږ د علاقې سرپنچ چې دی که نه کومې غټې غټې ګلې دي هغه غټې غټې ګلې خو موږ نه شو کولی فنډ نه تاسو نه وتي دي هغه موږ نه کېږي ځکه چې هغه موږ ایم پي ایس درخواست وکړو چې یاره تاسو راشئ تاسو زموږ د سربند د غټو غټو ګلو دغه کوي اوس بهرحال زما ورکوټې ګلې وي ګلې وي ورکوټې کوڅې وي هغه جي ما خپل فنډ وکړي بل دا چې زموږ د پټتل بازار دی دې ځای کې موږ یو کوڅه روانه کړې ده هغه هم دا کم از کم 3-4 لک روپۍ موږ منظوري کړي دي هغه اوس موږ ایم پي ایس دا ویل چې یاره زموږ دا غټه ګلې ده کم از کم 300-400 غز ده نو یاره تاسو راشئ یاره زموږ د علاقې ته تاسو وزټ وکړئ چې یاره دې باندې کم از کم 10-15 لک روپۍ لګي ورسېدې تاسو چې دا منډه تاسو موږ سره وکړئ زموږ د علاقه به تاسو نه خوشحاله شي پوه شوې بهرحال که تاسو اوټ له راځئ یا موږ له راځئ په اسکو سترګو به راځئ موږ سره موږ هم درسره منډه تړو تاسو موږ سره منډه تړوئ دا هم موږ نه خوشحاله یي بل دا چې زموږ د علاقې خلک چې کوم دي که نه دا ډېر غریبانه خلک دي بل دا چې د دې تعلیمونه نو دا د مشرانو خبره زه کوم اسدګل صاحب چې دوی ویل چې یاره زما زوی دی ایم ای پاس دی بل بی ای کې 16 کې دی که نه نوکري نشته نوکري به څنګه میلاویږي نوکري به دا میلاویږي چې یاره مونږ یو اواز وچت کوو مونږ یې ورسره مرسته کوو مونږ ورسره منډه وکړو زموږ ایم این ای صاحب وي که ایم پي ای صاحب وي پوه شوې که نه چې دی راشي او ورسېدې او مونږ خبرې اوري او زموږ د خبرې مخکې یوسي مونږ خو نه شو کولی مونږ خو که وزیر اعلی اوس لاړ شو مونږ څوک نه پېژني پوه شوې ایم پي ای صاحب راولي چا اړخ راغلی د ایم پي ای صاحب اړخ ایم پي ای صاحب پخپله راولي صحیح ده دا خو د ممبرانو کار نه دی ممبر خو سره دا کولی شي که چې د علاقې نه یو منډه ووهي یو سټوډنټ ما سره بوځي یو سټوډنټ به ورته لاره ګودره ټیک کړي نو خو دا نه شي کولی چې یاره خامخا به دې برتي کوي دې به دله برتي ورکړي که نه دا موږ نه شو کولی دا موږ چې دا زموږ د پي کې 6 فضل الله صاحب دی دله دا پکار چې زما د علاقې ته کسټم مال منډي ته وزټ وکړي او دې راشي د عوامو مسلې دې اوري د عوامو مسلې دې اوري پوه شوې که نه موږ ورته دا ویلي چې یاره موږ د عوامو ته ما دا وایو د عوامو ماته شکایت وکړي چې یاره تاسو د پي ټي آی نه پاس شوي که نه د ایم پي ای صاحب ولې نه موږ ورته وایم ایم پي ای صاحب راځي ولې به نه راځي ایم پي ای صاحب دا انګي صاحب دی چې زما په محله کې د جویر منډه ما سره واړې ده ما سره پبلک هیلث نه بلکل ډېره غټه منډه واړې ده پوه شوې که نه زه ډېر مشکوک یم د ایم پي ای صاحب نه خو بهرحال عوام خو دا نه مني عوام خو وایي چې یاره دا انکار تاسو موږ ته یو غټه کارکردګي د ایم پي ای صاحب وښایي که نه نو ما ورته دا انکار نشته چې ایم پي ای صاحب غټه کارکردګي به تاسو ته موږ په دې کسټم کې وښایو ورسېدې چې ډېر زر ته زره بېرته وښایو خو بس ایم پي ای صاحب نن او سبا کې هغه اوس ګارم نه دی د اوټونو منډې تړلي دي پوه شوې که د جلسو منډې تړلي دي چې کله اسلام آباد کې وي کله پېښور کې وي کله یو ځای کې کله بل ځای کې نو موږ ته هغه وایي چې تاسو ته به زه ټایم وباسم که هغه هفته پس شوه 2 هفتې پس شوې که نه نو زه به درځم تاسو سره به زه پوره تعاون کوم د علاقې دپاره زه به تاسو علاقه کې چیسترګي کوم نه پوه شوې که نه بل دا چې موږ ورته خبره کړې وي تاسو څه سوال دی موږ ورته جکې ناستو هغه وایي موږ ورته هغه راته ویل چې تاسو څه سوال ما نه کوي موږ ورته دا سوال دی چې یاره زموږ غریبانه خلک دي تعلیمونه یې کړي دي که نه یو سړی خبره نه اوري پوه شوې دا نوجوانان به تاسو ودرو مخې ته ورته دا نوجوانان به تاسو پخپله ووینئ پخپله به خبرې هم واورئ ورته نو تاسو ورته پخپله مطمئن شئ تاسو د صوبایي حکومت نه څه اپیل دی د عوام دپاره زموږ د صوبایي حکومت نه دا اپیل دی چې وزیر اعلی صاحب ته زموږ دا درخواست دی پوه شوې چې یاره کوم هلکانو تعلیمونه کړي نوجوانانو دې سره پوره تعاون وکړي د دې چې کوم سکل کې د دې ته ډیفټي میلاویدی شي که نه که په هغه 4 سکل کې وي که په 5 سکل کې وي که په 10 سکل کې وي دا دې ورسره پوره منډه وهي وزیر اعلی صاحب او وزیر اعلی صاحب د ایم پي ای صاحب ته وایي د علاقې ایم پي ای صاحب ته وایي چې دې راشي ورته هر علاقې خپل وزټ وکړي د ایم این ای صاحب ته وایي چې هلکه ته وګرځه چې هر کلي کې وروره ته خپل سره څومره کسان دي ممبران ناظمان دي ټول تپوس وکړه چې څومره خوش نوجوانان دي دې سره ته پوره تعاون وکړه میلوټ شه ورسره فنډ باره کې څه وایي تاسو چې فنډ ډېر زیات کړي یاره موږ فنډ زموږ د ممبرانو چې کوم فنډ دی موږ خلک غټ غټې دغه کوي خو موږ ورته انکار دی که زموږ زیات نه زیات موږ ځان ډېر هم فاضه کړو 6 لکه یا 9 لکه روپۍ فنډ دی پوه شوې خو بهرحال موږ دا درخواست کوو که هغه ایم این ای صاحب ته وي که ایم پي ای صاحب ته وي که وزیر اعلی صاحب ته وي دا موږ له دا فنډ هم سیوا کړي
چې یاره موږ پوره پوره کارونه کېږي چې بیا موږ ایم پی ای پسې نه ګرځو ایم ایل پسې نه ګرځو چې په خپله دا کارونه موږ وکړو د علاقې باره کې تاسو وایئ تاسو خو ممبر یې دا خو ډېره پسمانده علاقه ده پکار ده چې دا خو د حیات آباد سره جوخت دا خو ډېره یو ښه علاقه وي دلته تعلیم صحت هر یو شی بالکل بھرپور وي ګوره ګلې هر څه کچه دي موږ ګورو دې باره کې تاسو څه وایئ موږ دا دې باره کې ما ته دا خبرې وکړي چې یاره ایم پی ای صاحب ته خو دا پته ده چې یاره زموږ علاقه چې کومه ده که نه دا حیات آباد سره نږدې ده نو چې څه دغه چې کوم دی دا سهولت بشتخره کې دی رنګ روډ کې دی په حیات آباد کې دی دا رجسټربند هم شي که هغه زموږ د ګیس سهولت وي هم بل دا چې وروره د ګیس خلک وروره هړتال نشي کولی یو سړی هم هړتال ځکه نشي کولی چې یاره جي هر سړی یېرېږي څه نه یېرېږي د دې دغه نه پولیس نه یېرېږي ولس نه یېرېږي د هغې د وجې هړتال نشي کولی یاره موږ هړتال وکړو روډ بند کړو ولس پولیس روځي موږ وټاکئ که نه ورته د دې د وجې یو سړی نشي راوتی تاسو څه اپیل کوئ د حکومت نه د پښتونخوا حکومت موږ دا اپیل کوو موږ د علاقې دپاره چې یاره زموږ د علاقې ته دا ګیس صحیح شي ګیس ورته شي بل دا چې د بجلي سیسټم ورته ریډي شي بل دا چې زموږ کوم د اوبو کمې دلته کې د پبلک هیلث طرفه پوه شوې که نه د دې اوبو کمښت چې کوم دی د ټیوبویلونو د ټیوبویل د ورته والی شي کسټم کې مال منډي کسټم کې دا ایم پی ایس زموږ درخواست دی ډېره مننه سکندر خان مهرباني تاسو موږ له دونه ټایم راکړو ښه دا و موږ سره ملک سکندر خان خلیل د دې علاقې یوت کونسلر دې موږ سره اظهار خیال وکړو د عوامو باره کې د خپل د حکومت باره کې دی وایي چې یاره موږ د فنډ چې کوم دی زیات کړی شي د فنډ د کمي په وجه چې کوم دی زموږ کارونه نیمګړي پاتې شوي دي صحت هم څه خاص نشته بل د نوجوانانو توجه چې کوم دی د خپل ځان طرف ته کړي چې یاره د هغې لپاره جاب چې کوم خلک جاب لیست دي هغې لپاره جابونه میلو شو کاروبار مواقع ورته میلو شي او مختلف خبرې دي وکړي